د حضرت یوسف علیه السلام واقعا دې ځای پورې ذکر شو چې په دریم ځل باندې برادران یوسف مصر ته رالل او یوسف علیه السلام مخې ته د خپل مالی کمزوري او د مشکلاتو تکلیفونو ذکر وکړو. دې ځل چې د دوی بدحالي او هغه ډېر مشکل کیفیت حضرت یوسف علیه السلام وکړو، نو غیر اختیاري طور باندې د یوسف علیه السلام سترګو نه اوښکې روانې شوې. تپوس یې وکړو چې د یوسف په حقله ستاسو څه خیال دی، تاسو ورسره څه معامله کړی؟ نو فورا د څلوېښتو کالو هغه قصه د دوی په سترګو کې تو راتو شو. یوسف علیه السلام ته وایي چې ته یوسف یې او زه یوسف یم، دا زما ورور دی. الله جل شانه په موږ باندې احسان کړی دی او چې چا هم تقوا اختیار کړه او د صبر نه کار واغشتو، الله جل شانه د صبر کوونکو اجر نه ضایع کوي. نو په دې نړۍ چې کوم درس دی، په دې کې د رونو طرف نه بیا چې کوم جواب راغی او بیا یوسف علیه السلام چې کوم رویه دوی سره اختیار کړه، دا غي ذکر دی. یوه ورته وایي چې د الله په ذات به زموږ قسم وي، یقینا الله جل شانه تا ته په موږ باندې فضیلت درکړی دی او موږ خطاکار یو، موږ د خپل ګناهونو اعتراف کوو. نو حضرت یوسف علیه السلام هغه عالی اخلاق ورته فرمایي چې نن ورځ باندې په تاسو باندې هیڅ الزام نشته دی، ما خپل زړه تاسو لپاره صفا کړی دی. الله جل شانه دې بخنو کې تاسو ته هغه تاسو وبخي، هغه ډېر د ټولو نه ښه بخونکي رحم کوونکي ذات دی. لہذا د څلوېښتو کالو هغه ظلم او زیاتۍ د پلار نه جدایي، هغه غمونه او د غمونو یو لوی کهاني او داستان، بس نن ورځ باندې په تاسو باندې هیڅ قسمه الزام نشته دی، ما هر څه تاسو ته معاف کړی دی، الله جل شانه تاسو معاف کړي. او بیا یوسف علیه السلام وغوښتل چې دوی لاړ شي او زما والدین او دغه شانتي زما کوم خاندان دی د یعقوب علیه السلام بچي نوسي کړوسي تقریبا 70 افراد جوړېدل د یعقوب علیه السلام د کورنۍ. ارشاد فرمایي چې دا ټول راولي او د وحي په ذریعه باندې ورته ویل شو چې د یعقوب علیه السلام د سترګو نظر د څلوېښتو کالو د جړا د وجه نه نظر ختم دی. نو یوسف علیه السلام هغه قمیص چې کوم د ده سره را روانو، د هغه قمیص راواغشتو ورې ورکړو، ورته فرمایي چې دا زما د پلار په سر باندې راواچوئ، نو د هغه سترګې به بینا شي. او دا هغه قمیص و چې کله نمرود د حضرت ابراهیم علیه السلام نه کپړې وویستې، بې حجاب یې کو او اور ته ورغورځو. الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته حکم فرمایل هغه د جنت نه دغه قمیص وروړو. ابراهیم علیه السلام عورت یې پټ کو، هغه قمیص ورته واچو. او بیا د ابراهیم علیه السلام نه بعد اسحاق علیه السلام سره، اسحاق علیه السلام نه بعد یعقوب علیه السلام سره، یعقوب علیه السلام دغه قمیص داسې قد کړی د تعویض په شکل کې د حضرت یوسف علیه السلام په غاړه کې اچولو او د په غاړه کې پروت و چې کله د رونو د کوهي په غاړه د ده نه قمیص وایستو یوسف علیه السلام نه او کوهي ته ورغورځو. قمیص یې دې لپاره وایستو چې دې پورې به وینه ولګو او پلار ته به ووایو چې هغه موږ نه شرمخ وخوړه. نو چې کله یوسف علیه السلام نه قمیص وایستو او کوهي ته ورغورځو، نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام راولګلو. جبرئیل علیه السلام راغی، هغه قمیص یې پلو کړو، یوسف علیه السلام ته یې واچولو. نو دغه قمیص یوسف علیه السلام سره د څلوېښتو کالو نه هغه یې راویستو او ورونو له یې ورکړو چې دا واخلئ او زما د پلار په سر باندې راواچوئ. او دې چې ټول دغه مصر ته راولئ. د یوسف علیه السلام هلته تلل کنعان ته، یعنې شام ته، هغه ممکنه نه وه، ځکه وفرمایل چې اوس ټول ما ته چې دلته راولئ. قالو دوی ویل تالله قسم په الله لقد آثرك الله، بېشکه فضیلت درکړې دی تا ته الله جل شانه علینا په موږ باندې، وان كنا او هم موږ لخاطئین او خطاکار یو، اعتراف جرم ورو. قال دوی لا تثریب علیکم اليوم، هیڅ الزام نشته دی په تاسو نن ورځ، یغفر الله لكم، معاف دوک الله جل شانه تاسو ته، وهو ارحم الراحمین، هغه د ټولو نه ښه رحم کوونکی دی. یو د دغه واقعې نه 1500 سال بعد مکه معظمه کې دغسې کیفیت پیدا شو. د مکې خلک راولګېدل خپل قومي او علاقایي ورور امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دونه مجبوره کو چې د هر قسمه ظلم، ستم، تشدد، زیاتې، ظلم او ناانصافي دی ورسره وکړو. د الله محبوب پیغمبر لمونځ کوي په خانه کعبه کې او دې د ډیران نه د لرې چې کوم دا ګندګي ده دا راوړي د الله د محبوب پیغمبر په سر باندې راواچي او دغه شانتي لمونځ کوي، دوی راشي تشدد ور باندې کوي، کله د قتل سازش کوي، کله د
جلا وطن کولو سه سازش کوي، کله د قید کولو سازش کوي. و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. یو تدبیر کوي. او بیا صحابه کرامو کې هغه ظلم او ستم تاریخ هغه چې رقم کړی دی د ظلم، څوک په سترګو باندې سملاوه، څوک په تختیدار باندې ظلم کا، او د چانه چې د خزه بچی سار کا او د کور کا مال دولت هر څه کې غصب کا. د ظلم یو تاریخ رقم کو د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په هجرت باندې مجبور کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه پرې دی، او چې کله د مکی د حدود نه وځي د غرونه اخري ځل نبی علیہ السلام مکی مکرمه طرف ته ګوري، سترګې مبارکه د اوښ نه ډک شي او فرمایي چې اے بیت الله، اے مکی، ما چرته نه پر خودي کتري استاد اوسدون کو زه مجبور کړی نه وي. په دومره غمونو دردونو او خفګان سره جړاګانو سره د الله محبوب پیغمبر هجرت فرمایل. خو چې کله الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام له قوت ورکو، طاقت ورکو، او هر اعتبار سره مضبوط او مستحکم شو، چې کله نبی علیہ السلام یو فاتح حیثیت سره مکی معظمه ته راځن شو، د خلکو دا ځهنو چې اوس به قتل او غارتګيري بکیږي، خونریزي بکیږي، مکی مکرمه دا کوسیر دا به د وینو ډکې شي. وقالتك وانك لعلى خلق عظيم، اخذ اخلاق مجسمه، اخذ اخلاق عظيمه، اخذ خاون امام الانبياء صلى الله عليه وسلم دي اعلان فرمایل. صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله نن د انتقام غشت ورځ ده، اليوم يوم المرحمه، نن د جنگ ورځ ده، د دین ته یو ورځ ده، د انتقام غشت ورځ ده. دوه جهان سردار فرمایي چې اليوم يوم المرحمه، نن د رحم او کرم ورځ ده، د معافي ورځ ده. یو فاتحه حیثیت سره د الله محبوب پیغمبر نه نوزي اعلان کوي چې څوک د ابو سفیان رضی الله عنه کور ته دن شي هغه امن دي، او چې څوک بیت الله ته دن شي هغه امن دي، او چې څوک خپل کور ته دن شي او دروازه را بند کړي هغه امن دي. دا یو عجیب او غریب فتح و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام معافی اعلان فرمایل. او بیا چې کوم ګستاخان رسول او ګستاخ کافرانو هغه بیت الله ته دن شو، غلاف کعبه کې ځان راټول کړو، نبی رسول الله فرمایل چې دغه ګستاخان چې کوم کافران دي دوی د غلاف کعبه نه روباسي او بهر قتل کوي. د ګستاخ د پاره چې د اسلام کې معافی نشته دي، دی وجنه عام کافر او ګستاخ کافر کې فرق دی. ګستاخ کافر سره چې سوشل بایکاټ دی، هیڅ قسمه لین دین تعلقات معاملات او تعلق سره ناجائز او حرام دی. یو عام کافر دی، عام کافر سره سړي تجارت هم کولی شي، کاروبار هم کولی شي، خوراک اسکاک هم کولی شي، ظاهري دوستانه سره کولی شي، ارڅ کولی شي. او چې کوم ګستاخ وي هغه زنديق دی، هغه مرتد دی، هغه ملحد دی، هغه سره هیڅ قسمه چې دین هغه تعلق هغه نشي ساتلی. ولهذا د غلاف کعبه نه روسل شو، مستحق قتل کړي شو. نور نبی اسلام فرمایي اليوم يوم المرحمه، عام وعفي رزدا، رحم کرم رزدا. ولهذا دقه الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم د مکی خلکو نه تاسو کو چې تاسو څه خیال دی، زما تاسو سره څه معاملې کوم؟ خلکو ورته وی چې تاسو موږ رحم کول والا کرم کول والا روري، تا نه زموږ د ډېر خو اخلاق تمه ده. نبی صلی الله فرمایي چې تاسو ته عام معافی ده، اچانه اس قسم انتقام نشه مشتري کی. دا الفاظ نبی صلی الله فرمایي لا تثريب عليكم اليوم، اس الزام نشته په تاسو باندې د ورځ. يغفر الله لكم معافذ عباد الله شان تاسو وهو ارحم الراحمين، او د ټول رحم کوم کې دي. اذهبوا ويسي بقميصي زما قميص ده هذا ده فالقوه او واچوي ده على وجه ابيه ومخد بلار زما ياتي بصيرا رابش يغبينا وقتوني او راولي ماتا باهلكم خلق خلق اجمعين طول. يوسف عليه الصلاه والسلام دا معجزه او پدي قميص کې چې کوم د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه روانو هغه چې کله نبینا په مخ باندې واچول شو، الله تبارک وتعالى هغه بنا کړ او دوی لاړل او هغه 70 افراد د یعقوب علیه السلام د خاندان سره واپس هغه مصر ته راغلي. دا ذکر اوس آیت مبارکو کې راځي. قالوا دوی تالله قسم په الله لقد آثرك الله، بشک فضیلت درکړی ته الله جل شانه علينا په موږ باندې، وان كنا او موږ لخاطئين خطاکاریو. قال دو فرمایل لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب هیڅ الزام نشته عليكم اليوم پتاسو نن ورځ. يغفر الله لكم معاف دې الله جل شانه تاسو، وهو ارحم الراحمين، او د ټول زیات رحم کوون کې. اذهبوا وي سيد بقميصي زما قميص هذا ده فالقوه او واچوي ده على وجه ابي ومخدت لار زما ياتي بصيرا نرابش يغبنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه.